زمونږ نن په مختلفو امورو باندې دلته کې مسلو باندې اجلاس وشو. د اجلاس نه پس ملګرو چې کومه رایه ورکړه د هغې مطابق خبره کوو. لومړنی خو زه د اکسین صاحب د چارسدي چې کوم دی یو ډېر مخلص او ډېر ښه انسان دی، زمونږ سره ډېر ښه طریقې سره میټینګ شو. والله اعلم څه وجه ده چې زمونږ کوم مطالبات وو هغه مونږ ته هغه ویلي چې بلکل ستاسو دا جایز مطالبات دي او په دې د حل کولو به زر تر زره کوشش کوم. خو هغې مسلو کې یوه مسلو څه پورې چې کوم دی نو حل نه شوله. افسوس خبره خو دا ده چې دلته کې چارسده بازار چې کوم دی دا ټول چې کوم هغه دی دلته کې د کونډه کلچر وغیره نشته دی، د هغې باوجود دلته کې د حد نه زیات لوډ شیډینګ دی او دا خو هغه کاروباري ورځې دي، د اختر شپې ورځې دي. په دې ورځو کې زه چې کوم دی دا دومره زیات لوډ شیډینګ او دومره زیات ټریفک د پوهېږو نه چې لکه داسې ولې کېږي. نو خواست کوو اکسین صاحب ته چې اکسین صاحب مونږ ډېر شریف خلک کړو، ډېر په طریقه د تنظیم د اصولو مطابق یو فیصله کوو. مونږ تاسو ته خواست کوو چې یاره مهرباني وکړه د بازار په د خلکو باندې لږ رحم وکړه او د دې لوډ شیډینګ د دغه نه چې کوم دی نو دا مونږ خلاص کړه، ځکه چې دلته کې دا خو کمرشل پیډ دی، مونږ غټه پیسې ورکوو. د هغې باوجود مونږ سره چې کوم دی داسې حالات کېږي او داسې فیصلې زموږ دپاره کېږي چې لکه ته ویل ته کې مونږ ټول د غلا بجلی استعمالوو. دویمه خبره د ډیپټي کمشنر صاحب ته په نوټس کې راولم چې ډي صاحب مهرباني دې وکړي شي د دې لاکډاون متعلق خبره کوو چې د اختره پورې خو د لاکډاون چې کوم دی دا مکمل ختم کړي شي. په دې بنیاد باندې چې ټولې 2 ورځې دي یا 3 ورځې دي او په دې کې د دکاندارانو هم د دې 2-3 ورځو ته کاتل وي او تاسو په 9 بجې باندې چې کوم دی اسسټنټ کمشنران راشي او د دکاندارانو سره چې کومه رویه د هغوی وي نو زما په خیال باندې د پولیس چې کوم غلو سره کومه رویه وي هغه د اسسټنټ کمشنر چې کوم دی د دکاندارانو سره هغه رویه ده. نو دکاندار غلا ته خو ناس نه دی یا د کرایم خو نه کوي، دی خو دلته کې خپله محنت مزدوري کوي او د هغې باوجود چې کوم دی نو هغه تاسو راځئ او تاسو یې خپل روزګار ته نه پرېږدئ. دا ډېر د افسوس خبره ده. زه وایم دا خو دونه سخته ګرمي ده چې زما په خیال باندې د 10 بجو نه واخله تر د مازدیګر 6 بجو پورې څوک د کوره نه روزي د ګرمۍ د لاسه. د دغې نه بس ټکه ټوکه شروع شي، خلک راوتل شروع شي. په دغه کې ستاسو ایسیګان چې کوم وي اسسټنټ کمشنران هغه راشي او هغه په خلکو باندې چوکه کړي په دکاندارانو او دغه دکانونه په خلکو باندې په زور باندې کړي. نو مهرباني دې وکړي چې د اختر د 2 ورځې خو مکمل لاکډاون ختم کړي شي. د اختر نه پس بیا به مونږ چې کوم تاسو مهرباني وکړئ د دکاندارانو تنظیمونه راوغواړئ او تاسو په اجلاس وکړئ او تاسو بیا د دوی نه رایه واله د هغې رایې مطابق بیا تاسو مخکې فیصله وکړئ او د اختره پورې او هېڅ قسم شرایطو باندې چې کوم لکه تاسو مه دغه کوئ او مکمل چې کوم پرې هینډ ورکړئ چې د دکانداران مزدوري مو وکړي او دا خلک په کورونو کې لږ په صحیح طریقه باندې دا سوداګانې وکړي، ځکه چې لکه دا په ګرمي نه په دې ګرمۍ کې په سور ورکړه څوک مزدوري نشي کولی.